ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد انتہائی قدرمندو عزتمندو محترمو دو قرآن و دو سنت دو مراکزو دو باغونو دو باغیچو گلونو الحمدللہ ثم الحمدللہ چې په دې نن دور کې د وخت کې د زمانہ کې سړی ګوري د ایمان په بنیاد باندې نظر زغلی په هر قدم باندې د دنیا په هر ګوټه او ګوشه باندې د فتنو سایه او تیارې راخوریږي آئے دن روزانہ صدنونو فتنو غږ لګي او داسې فتنې دي چې هغې ځان په داسې شکل کې ښکاره کړی دی چې د لوی نه لوی انسان لوی دیندار لوی بزرگ لوی لوی علماء مفتیان قاضیان په هغې باندې دوکه شوي دي او هغه فتنو تینا لاس تاو کړی دی او په خپله غاړه کې اغوستي دي انسان چې په دغه طرف باندې په دغه اړخ باندې دغه ډګر باندې نظر غلی سو محیب او خطرناکی چهره د بيدینۍ او د باطل قوتونو
هغه رامخته کیږي، هغه لاسونه چې په هغې کې د الله رب العزت عظیم کلام قرآن کریم هغې ته نه واغستو د بېدینۍ دعوت ورکوونکې، د فحاشۍ یو دنیا ښودونکې، د کفر او د باطل اشاعت کوونکې، هغې له وده ورکوونکې شی د الکترانیک څیزونو په شکل کې هغې ورته په لاس کې ورکړه، قرآن یې ترېنه واغسته چې کوم ذهنونه د قرآن او د سنت د تعلیماتو په هیرو او ملغلرو باندې مالامالو، په هغه ذهنونو کې نن د فحاشۍ او د بېحیایۍ رنګونه ګرځي. د الله تبارک وتعالی د مینې او د محبت د دین اسلام او د شریعت سره د عقیدت هغه کومې جذبې چې وې هغه چې دی نو هغه د لاندې شوې د بېدینۍ، د ماده پرستۍ، د خواهش پرستۍ، هغه جذبې هغه پې د پاسه شوې. زما عزتمنده د دې پسې رستو چې کوم قوتونه کار فرما دي او کار کوي هغه مکمل چې دی نو 100% په دین اسلام او په حق باندې حمله آور دي. که داسې نه وی نو په عراق کې په لکونو خلک مړه شو، افغانستان کې په لکونو خلک چې دی نو هغه څه مړه شو، څه شهیدان شو. په کشمیر کې د مسلمان فریاد دی، په برما کې چې دی نو تقریبا 10,000 مسلمانان قتل شو، په بوسنیا کې په لکونو مسلمانان قتل شو، په لیبیا کې مسلمانان قتل شو، او نن د فلسطین حال وګوره چې انسان د بېوسۍ په نظر باندې آغا مناظر ګوري، د میندو په غیږو کې ماشومان پیرودونکي بچي هغه کترې کترې شو. د مسلمانانو د حیا او د پردې د عزت هغه کم پړونی چې د مسلمانانو زنانو په سرو هغه سره د هغې خپلو پړونو چې کم دی نو په لارو کې راښکلی شو. د ظلم انتها دومره وشوه چې کله شهیدان زیات شو، مړی ډیر شو، د هغې سنبالښت ګران شو. آغا درندگانو، آغا شرمخانو، آغا خنزیرانو، آغا د انسانیت په جامه باندې هغه بدنما داغ اسرائیل چې هغه یهود دي هغه دومره صفاکانه او ظالمانه انداز سره او په طریقه باندې د هغې شهیدانو، د هغه ماشومانو، د هغه بچو، د هغه زنانو، زمونږ د هغه میندو، زمونږ د هغه خویندو، زمونږ د هغې بچو، زمونږ د هغه سپینګیرو د هغې هغه لاشونه چې کله
پاغه ډوغلو کې چې کم دی نو په بولډوزرو باندې ورویشتل نو هغې سره چې کم زخمیان پراتو نو هغې په ژوندي حالت کې هم هغې سره هغه کندانو ته وویشتل او خاورې پرې راواړولې. تقریبا 55 ممالک د اسلام په نوم باندې په دنیا کې چې دی نو هغې ژوند تیری او دا وایي چې موږ مسلمانان ملکونه یو او داسې ملکونه چې هغې د یورپ د ممالکو په دفاعي او په هتیار باندې چې دی نو د هغې مقابله کولی شي. هغې د بې حسۍ او داسې مظاهره کوي چې انسان لا په هغې باندې کم او د دوی په بې حسۍ باندې جړا زیاته ورشي. لا د دې د پاسه چې بعضې مسلمانان چې د هغې نه د انسان ډېره لویه تمه وي چې دی به یو چغه ووایي یو اواز به ولګوي او د دې د چغې او د اواز سره به چې دی نو دنیا کې یو لمبه اوچته شي د کفر ایوانات چې کم دی نو هغه به لمبه کي. خو افسوس دی چې د اقبال خبره وه کہ چھپا کر آستی میں بجلی یار کی ہے گردوں نے. ہائے اقبالا سو ذہن دل اللہ در کڑو. چھپا کر آستی میں بجلی یار کی ہے گردوں نے انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. علامہ اقبال دا خبره سمرا پخکلے طریقہ باندې کړې ده دا داغ د زړه د درد ناره او د درداره وتلې خبره ده. چھپا کر آستی میں بجلی یار کی ہے گردوں نے د دین دشمنانو د دین آیارو د حق دشمنانو د اسلامو د مسلمان دشمنانو په خپلو لستوڼو کې د زبرګۍ په شکل کې یو لبادۍ اچولې ده د انساني حقوقو د علمبردارۍ چې موږ د انساني حقوقو د پاسدارۍ علمبردار یو. دا تنظیمی جوړ کړی دی چې دې ته وایي دا د انساني حقوقو علمبردار. هغې د خپلې پیسو سره د خپلې پالیسۍ سره د اسلام د دین اسلام هغه باغ او چمن ته رادننه کېږي. په لستوڼو کې د اور سکروټې او لمبې رانیولې دي. ډېر په آیارۍ سره ډېر په منافقت او بېمانۍ سره د دین اسلام باغ او چمن ته د اور ورته کولو دپاره په خپلو لستوڼو کې پټ هغه اور راغستی دی رادننه کېږي. ستا د دین ستا د اسلام هغه باغ ته د اور لګولو دپاره انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. دا دین اسلام دا بلبلان د دین اسلام دا حق دایان بلبلان چې هغې په خپل چغار سره د قرآن او سنت په تعلیماتو سره د ایمان په جذبه په روحاني جذبې سره هغې چې دی نو هغه اوده او هغه
غافلا دو امت مسلمہ افراد را بیداری را ویخیے آغا بلبلان چاغی دو امت مسلمہ دو امت مرحومہ اغا او دو افراد چی دے اغیرہ بیداری را ویخی پا ماحول کے داغی چغار دیں اغی اغا مسلمانان را ویخی دا پا خواب غفلتنا آغی تا خبر کئی چی آنا دل باغ کے غافل نہ بیٹے آشیانوں میں دا دین بلبلان چی دی دا خطیبان دا واعظان چی دی دا مقررین دا قاضیان چی دی دا علماء مشایخ و دا مفتیان چی دی دا مجاہدین دا دین اسلام دا پاسبانان چی دی دای پخپلو آشیانوں کے پخپلو مرچوں کے پخپلو مدارسوں کے پخپلو مساجدوں کے پخپلو خانقاہانوں کے پخپلو عبادت خانوں کے پخپلو مراکزوں کے غافلا مکے نئی گنینو ستاسو دغا کمی جالی چی دی ستاسو دغا دن کم مرکزونا چی دی کم ستاسو مدارس چی دی کم دغا ستاسو ماسکری چی دی چه کلا اغی اور ورطکی دے چمنتانو استادا جالا بب کے بچن نپاتی کی گی راشا اگورا زمان میں ربانا فلسطین کے جماعتنا روان شو فلسطین کے مدارس روان شو فلسطین کے مراکز دین روان شو فلسطین کے مسلمانانو کورنا روان شو اغا دا غی قبرنا جوڑ شو زما عزت مندہ زما مشایخ زما مقررین زما واعظین اغی د خپل اغا جاہو جلال د بچ کولو د پارا اغی بیرونی ایجنسو تا د خپل پوزیشن سپا کولو د پارا اغی دنیا تا چه دینو د دینی ہم آہنگئی اغی چه دینو دنیا تا د مذہبی ہم آہنگئی دو وحدت ادیان تعلیم ورکی داغی دعوت ورکی داغی چغا لگئی چه مسلمان باوم یوزائی نو ہندو باوم یوزائی سکھ باوم یوزائی نو یہودی باوم یوزائی نو عیسائی باوم یوزائی نو ماتے وی یو ویڈیو میولی دا مسلمان مخی کڑے دے اغا موسکاری ورپسی ہندو لاڑ دے سکھو لاڑ دے عیسائیو لاڑ دے یہودیو لاڑ دے مائی ہائے افسوس دے کہ دا اقامت با ورپسی چاہ کڑی کہ دا اقامت با ورپسی چاہ کڑی ما تا ہوا ہے کنا تما توائی کے زد انسانی برادری او د اتحاد یو پیغام ورکوم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ سو خبر حد مشوان ندن سے مومنان کافران لرا دوستان اغی سرد برادرانا تعلقات نکائی مئی اغی سرد دوستانا تعلقات نکائی مئی اغی سرد چدینو برادرانا میل جول نساتی ومن یفعل ذالک آچا چوک دارنگی کار دتا سنا فلیسا من اللہ نن دے دے دا اللہ تعالیٰ نا پسکے ماشاءاللہ
د قرآن وامو تاسو په شاشه ګورئ دې سي سره زمانه لګي په دې زما له درد کوي ډېر زیات. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. زه داس یو ماحول ته ما ټوپ کړی دی چې هغه خو د انسان د زړه هغه کومې چې دی نو هغه لرزی دا شاندردی دا صرف د دې دپاره دا کار دی چې زما پوزیشن ایجنسو ته صفا شي KGB تا CIA تا را تا موساد تا چې دا ټول دین دشمنه اسلام دشمنه ایجنسی دی په دنیا کې دا ټول ایجنسی په دنیا کې صرف د مسلمان د بیخکنۍ دپاره لګیا دي. دا ولې داسې وشو؟ زما عزتمند قرآن خو ویلیو چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا همت موبایلی چاته وای ویخ شای مسلمانانو مقبره کی نیم لگیا ولا تهنوا همت موبایلی ولا تحزنوا او زړه باین لئی غمون کئی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون دنیا کے بعد تاسو خپاس وروی تاسو با سپر پاور یې د دنیا تاسو با غالب یې تاسو ډنډه با چلیږي ان کنتم مؤمنین شرط دا دے کچری تاسو کامل مومنان یې کتاسو کے ایمان وے نو بیا د ایمان په بنیاد باندې د ایمان مقابله کې چکم طاقت راځي هغه با سپر کې ضرب خوري هغه با شکل خوري هغه با ذلیل کېږي زکا چې ینصرکم الله فلا غالب لکم کچره ستاسو الله امداد کوي نو بیا در باندې سو غالب نشته وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ کچره تاسو الله تعالی ذلیل کوي نو بیا دا غي نه بعد سوکتے کم طاقت کم قوت سوک دے شغبا تاسو لاچے دے نوسترگے اوچھتے کے تاسو با عزت من کی وَإِن يَخْذُلْكُمْ خبر دی دل راغلے دا چی اللہ تعالی ذلیل کی نو بیا سوک دا عزت من کول نشتے سوک دا عزت من کون کے نشتے دا اللہ کلام دے قرآن کریم دے دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما یقیناً اللہ تعالیٰ اچھتے اللہ تعالیٰ ترقی ورکئی اللہ تعالیٰ پبام دو عروج بانے رسئی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت ورکئی اللہ تعالیٰ عزت من کئی پا دین کتاب سرا دیر کو منا دا اللہ کتاب چراواغس زان لے آئین و منشور کردو
ځان دپاره دستور عمل وګرځو، ځان دپاره ضابط حیات وګرځو، خپله زندگی قرآن او سنت ته حواله کړه، دا یې زندان دپاره راهنما که. مهربان نو بیا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به آخرین، او ذلیل کوي په دې سره نور چا چې قرآن کریم پرېښی دی، چا چې د قرآن کریم والا عقیده پرېښې ده، چا چې د قرآن کریم والا اخلاق پرېښې دي، چا چې د قرآن کریم والا قانون پرېښی دی، چا چې د قرآن کریم نه هټ کړ خپل زندگی او ژوند تېرول شروع کړي دي، هغه الله تبارک و تعالی ذلیل کوي. छोड़ कर कुरान को मुस्लिम दिन से बेगाना हुआ, छोड़ कर कुरान को मुस्लिम दिन से बेगाना हुआ, दिल को भी बर्बाद किया आप भी रसवा हुआ. ज़ुख़ुद उलमाए किराम होता, दे मुफ्तियान हाज़रात होता, दे शयूख होता, दायो दरखास्त को माँ रापा ज़हीरा उचल शहीदा उद्दा कोम रा बेदार कई. पसड़ के वाला द कुरान करीम खदर मकाम पैदा कई, दायो एहसास वाला और कई च कुरान करीम कम किताब दे, दादे निकलाब किताब दे, दा आगा किताब दे. अल्लामा इकबाल सवी आगा सवाई आगा सदर्स रा कई सबक रा कई. वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर. वो सहाबाए किरामो छिप दुनिया बांधे खपला डंडा कायम करेवा, आगे छिप दुनिया बाने कम दीनी शरई तसल्लुत कायम करेओ. दे वागे वजह सिर्फ दावा कि आगे कवी मोमिनान मुसलमानानु, आगे दा जमरो लारी प्रेखी दी, आगे दा शर्मखानो खपल गारुना प्रेखी दी, आगे दा चेदे नुस्पोगी दड़ानो खपल अला के प्रेखी दी, जंगले वर्ता खुशी कड़ी दी, आगे दा दरियाब लारा वर कड़े दा, दो बोद पासा बानी आगे कदम खेदे, ओ बोचे कम देन उदा आगे कदम आगा खतान दे प्रेखे. दश्त तो दश्त दरिया बिन छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया बिन छोड़े हमने, बाहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. व मेरे खो मेरे दे दरिया बुना मुंगा प्रेनो खुदल, बाहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. आगा दाफ्रिके पागा तोर तम जंगलुनु दरिया बुनु के, दागा तोर त्यारो पर दरिया बुनु जंगलुनु के. मंगा खपल अस्पेस गलोली दे, मंगा खपल आसान गलोली दे, द दरियाब द पास चे कम देनु जमंगा अस्पे उमंडा वाले दा. दा सिर्फ द देव जना चगई के ईमानो, दागई आईना कुरानो, दागई इत्तिबा चेदेनो आगा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर. आगा खालिद इब्न वलीद याद का चिद रोम दगा ईसायानो दगा टोल यहूदियान दा यौ दा शिविदे और द 2 लाख पोच सरा मुकाबले तारा गले दे पला देर जरा मुसलमानान मुजाहिदीन दी, पागत देर जरा मुसलमानानो मुजाहिदीनो बाने अगा 2 लाख काफिरानो दे सायानो अगे टकू सतरे खड़ी दी, यौ लाखे कुतर खड़ी दे और अगा यौ लाखे सिर्फ यौ 100 जरा का शांत ले दे नो टोलते तर बेतर शिवी दी. दसो दाद ईमान मुकाबला हुआ,
کسر روم خپل جرنیل ته وایي 2 لکه فوج مې درکړ ټول دله ټکو سطرې کو په 100 زره مسلمانانو باندې هغه ورته وی بادشاه واوره چې کله زمونږ او د عربو مقابله وه نو هغوی زمونږ مقابله نه شوه کولی خو چې کله هغوی الله مقابله کې راوستو نو د الله مقابله ستا پلار کولی شي هغوی وی الله مقابله کې راوستو مونږه هلته کې لګېدلي یو زمونږه نور هم دغسې حالو او د الله لاس هم د ځان نه شکم نه لرې که زما عزتمند دغه چلو شو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر د خلافت د پارا کم شرائط چې ښودلې شوي دي دا خو موږ هسې اړم یو اسلامي نظام او خلافت او پلانېډینګ دی قرآن سوئی خبریں ټول د قرآن طالبان یې علماء د خلافت د پاره د خلافت د قایمولو د پاره قرآن 100 شرایط ښودلي دي وایي راته وایي که نه کله نه کله د زمیندارو نه مورئ وعد الله الذين آمنوا منكم وعده کړی دا الله تعالی دا هغې کسانو سره چې ایمان راړ د تاسو نه هر سړی وایي زه مؤمن یم مولانا محمد منظور نعمانی رحمه الله اسلام کیا ہے خپل رساله کې لیکلي دي چې کوم انسان په خپل ژبه کې د کلمې په معنا نه پوهېږي هغه مسلمان نه دی هغه مسلمان چې دی بلا چې دی نو دا خبره ده چې لا اله الا الله تپوس کا نوئی نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر بیا تپوس کا وائے معبود برحق کے کیا مانے بیا بس خبر ختم معبود برحق یعنی یا وتا الہ وئی یا وتا معبود برحق وئی د الہ په معنا هم نه پوهېږي د معبود برحق په معنا هم نه پوهېږي یعنی کاکا توتی دی صحیح ده ایمان لا الہ الا اللہ شیخ رحمہ اللہ ذکر کئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وَيْحَكَ كَيْفَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ شرم در لن درزی اسے لکا دو توتی پشان پخلے وائے کہ لا الہ الا اللہ وفی قلبک کم الہ او پزڑکے دے سمرا خدایان پراتی دی پزڑکے دے سمرا زمواران پراتی دی پزڑکے دے سمرا معبودان پراتی دی وَكَيْفَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِكَ كَمْ إِلَٰهٍ شرم در لن در دی چه دا پخلے بانے وائی چه بغیر دا اللہ نابل الہ نشتے وفی قلبک کم الہ پزڑ کے دے سمرا خدایان آلہا پراتی دی برائی می نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے اقبال برائی می نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے
हवस चुप चुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। कल राता द दुनिया द दौलत चमकरा मखामख की, कल राता द इंसान शख्सियत द आगा आगा ओहदा द आगा आगा टरपरा रा मखामख की, कल राता चिकम देन यो सरकारी ओहदारा मखामख की, कल राता गट गाड़े गटा बंगलारा मखामख की, हवस चुप चुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। इकबाल चे कम जाता नजर तले दे कना आडेर लरे दे अगे पसे ओड़ान डेर ग्रान दे, अगे पसे ओड़ान डेर ग्रान दे, खुदा से लग लग बोर पर से जान दरा सोले कोशिश के चिरा दे सवाई असे वाई शेख वाई कि कुल मा तातमिदु अलैहि फहुवा इलाहुक, और आगा सोका जिस्ता पे एतिमाद जोड़ शो, स्ता पे भरोसा जोड़ शवा, स्ता पे यकीन जोड़ शो, ताज जान द पारा मुश्किल कुशा उगण, ता जान द पारा हजत रवा उगण, तावत सरख का तक ता लोए सड़ेख का रश, तावत दिन प्रे खुद दपस रवान शुए, ताजे कम दे नो पेसा लोया उगणला, ता लोया खजा लोय कबर लोय गुम्बत लोय उगण, ताजे कम दे नो यो लोया हलकई लोया जामा लोया उगणला, ता गट पट के गट शमला लोया उगणला, द अल्लाह दिन द हक देवर तपरे खुद, ता डॉलर लोयो गण ता पौंड लोयो गण, अगद अल्लाह दिन देवर तपरे खुद, अगवाई कुल मा तातमिदु अलैहि फहुवा इलाहुक, और आगा शे जिस्ता पे यकीन अकीदा जोड़ा शवा, दासा इला दे नो कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु अव्वलम बिकल्बिका। दा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि सा जीव मुआहिद दा चरे वाई यल्लो या जुआन रामदस तागा ले जुआन लगवावरा दा गप निजबानी खुद सुर का पेरे, हाँ तो आगा वावरा कना तो दा गप निज सुर का पेरे, मेरा मानत दाग किताब रवाना अगवाई कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु अव्वलम बिकल्बिका, दा ला इलाहा इल्लल्लाह चिन्निश्ते दे बगैर दा अल्लाह ना इलाह हिस्सोक, इलाह लायक दा बंदगई आगा जात चितवत जान मुख्ताज गणे, आगा जात चिते मुश्किलात हल कौन के मने, आगा जात चिते मुरासर कौन के गणे, आगा जात चिते इज्जत और जिल्लत वर कौन के गणे, आगा जात चिते बगैर असबाबो नफा नुकसान रसौन के गणे, आगा जात चिदाग पनुम्बाने नजर मन अख्तावर कवे, आगा जात चिते पटो पगेवो बानी पोया मने, आगा बगैर दा अल्लाह ताला ना बल हिस्सों का निश्ते दे, दा अवल पदे जड़ के हुआया सम्मा बिलसाने का, दा आगे ना बाद चिप जड़ के दे दा वजीफा पखशवा, चिप जड़ के दे दा अकीदा पखशवा, जो सम्मा बेलिसाने का ब्या इकरार पर जवाबानियों का ब्या उआया च जमादा अकीदला जमादा ईमान दे चला इलाहा इल्लल्लाह, सम्मा बेलिसाने का सम्मा तकिल अलैहि ब्या बर वससाता पागिजाद बाने वातमिद अलैहि दून गैरिही एतिमाद साता पागिजात न पबलशा बांदे, हाँ
وعد الله الذين آمنوا منکم، وعده کړی دا الله تعالی هغې کسانو سره چې ایمان یې راړه د تاسو نه، دغسې ایمان زما مهربانه. دا نه چې پلانی څنګه دا خبره راکا کول، وعده چا کلاو خبره کوا، فصدع بما تؤمر، فصدع کلاو خبره کوا چې څنګه ته الله ویلی دی هغسې وایه، د بوسو لاندې مه بیایه، زیړ او غونډ مه کوه. مهربانه دا دنیا به راویښول غواړي، دا انسانان دا مسلمانان به راویښول غواړي، دی به د خپل ایمان نه خبرول غواړي، دی به د خپل عقیدې نه خبرول غواړي، دی به د خپل منشور او د زندګۍ د مقصد نه خبرول غواړي. عزتمنده دا څه مونږ ناست یو، کله یو پسې زنده‌باد، کله بل پسې زنده‌باد، کله د یو په جولۍ کې ناست یو، کله د بل په جولۍ کې ناست یو. د پیسو په تمه او په طلب باندې چې د دې طرف نه پیسه ډېره میلاویږي، د دې نه ډېره میلاویږي، د دې نه پرېږده، د ملاتوب نه څه جوړېږي. راځه چې دغه پسې لکه ما چې مصالحې در پسې لنګ کړې، داسې کم ما لنګ کړي مصالحې دي، مصالحې ورپسې لنګ کړې. ہائے افسوس، کب قسموں سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. سوا کې ما ته وکس وې څوک پرېږدې ما یې وروره که دا ټوله دنیا را جمع شي او زما په جنازه ودرېږي، خو چې زما رب زما نه نارضایي، ما د کفر سره سمجوته کړې وي، ما د باطل سره کمپرومایز کړی وي، ما د غیر مسلمو سره کمپرومایز کړی وي، د الله دین مې ورته پرېښی او د هغه رای نه مې ترجیح ورکړې وي، د هغه د خوشحالولو کوشش مې کړی وي. مهربانه چې دا ټوله دنیا مسلمانان زما په جنازه ودرېږي، والله په خدای قسم که الله مې وبخي، او یو کس چې زما جنازه ونه کړي، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. یو سڑے جم زما جنازہ انکی، یو مسلمان دے زما جنازہ انکی چې زما رب زما نه په دې رضا او چې زما په دین غیرت کړی دی، والله په خدای قسم چې هغه ذات به ما بخي. دا به سمجوتو کمپرومایز سره کیږي، دا به چې کوم دی شیخ القرآن رحم الله به وی او لنګ شمع لنګ په در کې د سبحان، وای بے مال فقیر په سر تار نه لري او په چا کار نه لري. زما عزتمنده د مالدارو دولتمندو د وزیرانو مشرانو دفترو د هغوی درګاهونو ته نه راتلې، د هغوی بنګلو د هغوی کوټو ته نه راتلې، د هغوی ځایونو ته نه راتلې، او که چاله تللی دی نو د الله کتاب یې ورته بیان کړی دی. ټیم یې د هغه سره چې ماله به دومره ټیم راکې او چې تللی دی نو قرآن یې ورته بیان کړی دی او راغلی دی تنه. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، چې ایمان عقیده د الله په توحید وي، کم عقیده کم قسمه عقیده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ایمان بسنگا پکاروی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به،
کچره دای ایمان راړو هغه سي ایمان چې څنګه تاسو ایمان راوړلې پاغه طریقه باندې او زما د پیغمبر صحابه فقط تدو دا دې معیار حق لا یستخلفنهم فی الارض چې عقیده د الله په توحید شي د صحابه کرامو په شان د تابعین او تبع تابعین په شان عمل په سنت طریقہ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شي نو الله با خلافت ورکوي بیا په دنیا کې خلافت به صرف انسان باندې نیوي زمره بدا شان د غوږ نه نیوي هغه ته به وایي که چېرې دلته پچا الله مسلط کړی نو ورشوي نیوه او که نه په خپله تبه راغلی نو په دې شونو والا څپېړه ورکوي چې د دې ځای نه تښته هغه ځان باندې لکۍ راړی او تښتي د هغه ځای نه بیا یې په زمرو باندې خلافت وي بیا یې په دریابونو باندې خلافت وي بیا یې په ځنګلونو باندې خلافت وي بیا یې په پیریانو باندې خلافت وي دا د ایمان او د عمل صالح سره او دا مرکزونه چې موږ جوړ کړي دي دا موږ د دغه باطل قوتونو د توړ دپاره د دین اسلام او د ایمان د شمع د اوچتولو دپاره په دنیا کې د دغه رڼا د خورولو دپاره د دین اسلام د ترقۍ د عروج او د فتح دپاره دا مجاهدین به انشاءالله دنیا کې خورېږي او د الله د دین دپاره به د تن من دن قرباني ورکوي انشاءالله تبارک و تعالی او د دین اسلام ترقی به راځي امن به دنیا کې الله راځي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين